Пошаруха дає. Вони дає пошаруха. Hả? Nah, bas es liski halka dana ko baral amakshe na liski guzara hoga. دا قدرمنه وګورئ د ډېر وخت بعد په بانی شه تقریبا 3 میاشتې بعد داسې بارون چې هغه زړه د خولو سره الله پاک وورو او دا پوست شمسي چې لګې دي په دا شو خو مې دوې شمسي مې په خپلې سترګې ولیدلې چې وړه وشلې او نه روي یا داسې نقصاني نه وې کړي وي بهرحال الله پاک ته خیر پېښ کو او دا د کچاري روډ باندې زه ویلوړیو بانی شه کچاري روډ دا د مخ نادر آفس ته دغه شی ویلوړیو بارومونه ویلوړیو دا باروم لګیا دا په یو ترو باندې وشه تیز وشه هغه موسلادار باروم لګیا دا پښته شه چشه تیز جاکاړو توي بس لګیا دا لپاک ته فاضل وکړو او دا ډېر خطرناک ډېر سخت باروم لګیا دا او خوان خو ډېر وکړو ګرمي یې چکیم زیر هغه تقریبا موت ختم یې کړ او د اس واسه ولا میاشه روانه لو دغه شی چې بارومینا وی او څنګه هوا چلوي د الله پاک ډېر موسم صحیح کو او دا چې سیوینی کچاري روډ دا مین کچاري روډ دا مخ نادر آفس دا مین نادر آفس او دا کچاري روډ د یک سر راسه اس کم از کم هغه وطن لیدل شي خو اټم شي چې کله
میږي سور کړلي بیا وطن بالکل نشه لیده داسې باروم بهر حال دا د الله پاک چارې دي والله پاک په خپلې چارې باندې ښه پوهېږي الله پاک داسې هستي دو چې هغې ته یې مشورې ضرورت نشته بس الله پاک چې څه کوي به ښه خیر وي او دا میر یا پشه روخته په لګیا باروم شه باروم یا لګیا ده او ښه تیز لګیا ده میر پشه راختله ده ماشاءالله بانی شه بازور شه خو تقریبا ټول بازور شه لګیای داسې د آس پاس کلی چې دی په دا شوا لګیای او باروم داسې شدت ته چې زمين چې بټول بانی شه لګیای امید ده خو د ځنه خلک کمنټ نه کوي چې دا کیم ځای شه لګیا ده نو دغه نظر دغه اندازه خلون چې کېدای شي په ځنه علاقې شه نه لګیا بهرحال دا په بنو سیټي شه لګیا ده او ښه تیز باروم لګیا ده تقریبا دغه 10-12-15 منټ یې کې شي چې لګاتار لګیا ده او ښه ډېر باروم وشو خدای نه دغه ویلار ډاکه شله ټیم کمه وه ای سره ډاکه شله او ښه تیز لګیا ده فلحال ایسیا او میر په شر ختله ده بارومه زیر لږ کې کم شو خو بهرحال ایسیا لګیا ده ټیم شه چکیم هوا و سره دیند و طوفان وبډیول ته یا بونه جوړه شله ماشاءالله امید ده چې ټوله شپه به بجلي نه وي دا چې باندې ګول شي خو چې معمولی غوندې هوا وچلې شي یا به وبډیول ته بونه جوړه شي ویس خو ډېر سخت طوفانو سره وچلېده نو بس وبډیول ته یې بونه جوړه دو بونه جایزه بونه ته جوړه دو بهرحال الله پاک ته فضل وکړو دا یې موږ وبډا دو دا یې موږ وطن ده چې معمولی غوندې څه حرکت وشي بس بیا ایدی دې طرف نه ټیټه شي بیا که موسم صحیح شي یا خو په خلک باندې هغه انجوایمنټ نشي کوی خلک هغه موسم به انجوای کوی نشي په داسې به بجلي ورکوي به هر حال چلو مول چې دغه باروم یا په توسه باندې وګورو او لږ کې توسه انجوای کیه میر یا په شروع خاطر ازانینا لګیا شل مزدګار ازانینا لګیا شل بس مول چې باروم په توسه وګورو د الله په امان مهرباني شکریہ ها اے نه خو خیر کام شو خو لیا ویلوړ نه دا وې درې ها ها ایسه سي چې بارومر باندې وره ها ना को बारोम दा मड़ा बेबे बीमोर को बिया बेबी चटला हाँ बेबो और चिका शादाले हाँ दाले खुशा सोड़ दे कैसी लोसी हाँ सोड़ दे उस हाँ बाई हो यही चेसी हुए पशे दाले रुको रहा बाई हो यही पशे सी हुए हाँ भाई मैंने सी हुए Shasi kau udara, rek udara. Bas shasi ve, sive. Baby sive? हाँ? दागा मुख पोस्तो से भी नहीं है दागा शमसिये خبره وکړله چې شمسیې ځنه وغورځولې او لوس مې ټول لومده دي یا زومینګ پکې شي نه موبایل شیشه یا لمده ده او لوس معلوم ده دي زومینګ پکې شي نه خو به هر حال دغه پوسټ چات باندې کسانو سیکشل دغه دوې درې شمسیې خو یې وړه وکړلې مش په مخ شی ایوه خو دې چېرې لکه چار نیولې ده ورمینده یې کړله ونیره به هر حال بس الله پاک ښه پوهېږي د ګیلمن وزیر په باره شه کمنټ کوي یو کس او کسی کې دا زه اقتدا وین چې ګیلمن وزیر خدا سره چې کوم په اوس شه او د حق په اوس شه هغه اوس د باو کولې د پوره د باندې اٹیک شو دا او بهر حل موږ خپل یاد دغه مزامات کوي په چار وجه حکومتي ساته باندې غور په شو او علاج شو او
بس څه ووایي خو موږ وطن خو اوس داسې وطن جوړ ده چې پښتو کې یو متل کوي چې شیخ فرید خوله د چوپه خوله د بهتري ده نو داسې دو چې غږ ته څه کیا کوي په دغه غږ باندې خلک تڼۍ ته لوړ شي کچاري ته لوړ شي موږ په خپله تلي جیلې ته تلي تڼۍ ته کچاري ته تلي دغسې په خلک باندې اټیکي نه وشي ډېر خلک پکې شهیدون شل ډېر خلک پکې زخمیون شي اس لکه دا ګیلمان وزیر چې کوم د میژوریر ده او به هر حال الله پاک ته صحت ورکو او الله پاک ته د قبیلې ته صبر ورکو الله پاک ته غم نه وسوتي همیش سره الله پاک ته صحت ورکو او نه راخو په دا باندې چې کوم وضاحتونه دي او کوم خبرې کول دي او کوم پوسټونه دي خو ټول جهان ته پاته دو صفا سوترا پاته دو چې څه شی لګیا دي او څه شی دي نو په باندې کته پوسټ وکړو که نو کې هر سړی په خبر ده او هر سړی شو په پیږي بهرحال الله پاک ته همیشه حکومت ته نصیحت وکړو او الله پاک ته د سیک دغه چارې کوي الله پاک ته نصیحت ورته وکړو همیش نه رسولی شي او د دې ټول قوم سره او د ټولې قبیلې سره همیش په دا تکلیف شه برابر شریکي انشاءالله چې میش باندې سنه څه یار باندې کېږي میش لایک او میش کوي مخکې ما کړي دي بیا واکوي انشاءالله د قوم د خاطره